د صحابه په لومبه د معلومبورو کې روزه څنګه وه ګوره ډېره ګرانه وه چې څنګه به ماښام شو او روزه به یې ماته کړه نو چې اوده به شو روزه به یې شروع شوه مونږ خو پېشمني شروع کېږي یو صحابي دی حضرت ثابت رضی الله عنه کور ته راغی ستړی او ټوله ورځ یې په پټي کې خدمت کړی زمیندار چې کور ته څنګه راغی روژه ماتي له د روژه ماتي نه لږ مخکې او باغ نو بیبي ورته ودرېږه څه دله را برابروم د روژې ماتي دپاره نو هغه وې ډېره ښه ده نو بیبي یې بار ووتله چې څه خوراک څه انتظام څه وله برابر کړي چې راغی دې خوار بیا اوده شوی خوب ورغلی و کټ کې پروت نو بیا روژه شروع شو اړو ماته نه شروع شو نو شپه پې تېره شوه نو سحر وختي چې بیا کار له لاړ نو بېهوشه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه الوی نو الله بیا دا حکم نازل کړ چې بس کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تر پېشمني پورې سبا پورې خوراک سکاک تاسو له اجازت دی که څوک اوده شو بیا هم راپاشو د شپې تا ته خوراک سکاک اجازت ګوره په صحابو څومره سخته روژه وه په لومبو ورځو کې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو صوم وصال څه شی دی یوه هفته دوه هفتې به پرله پسې روژه نیوله نه به ماتوله صحابه وی د الله رسوله موږ هم دا چل کوو وی تاسو نه شئ کولی ما له الله روزي راکوي ما الله موړ ساتي الله پیغمبر له طاقت ورکړي تاسو به داسې بالکل نه کوئ تاسو دا طاقت نه شئ لرلی نو د نبی علیه السلام عجیبه روژه وه یوه هفته او دوه هفتې پرله پسې روژه سکه به یې نه کوله نه پکې ماتولو نه پکې پېشمني او صحابه یې منې کړي وی تاسو دا روژه منه نه د روژې یوه فلسفه دا شوه چې نفس به قابو کې پیزوانی به کې دا یو میاشت بله فلسفه یې رونو سره عبادت به پکې زیات وکړي ولې ځکه چې سړی سوچ کې پروت دی چې ما خو د خوراک او سکاک او خواهشاتو نه ځان خو ساته دا خو نه کوم نو راشه لږ به مونځ وکړم لږ غوندې به تلاوت وکړم لږ به ذکر و اسکار وکړم او چې دومره سخته په ځان تېروم د شپې به من لا یاد کړم جومات کې به لږ غیبت هم پکې وکړو که الله اکبر نبی علیہ السلام فرمائی وی ډېر کرت یو روژه داري د هغه په روژه کې بغیر د تندې نه او د لوږې نه بل شی نی لږ او تندې برداشت که ثواب یې ونه شو او ډېر کرت یو سړی د شپې مونځ کوي خو هغه بې خوابۍ نه بل شی ونه ګټه صرف ځان یې بې خوبه کړو الکذب والغیبة یفتران الصوم حدیث کې راځي دوه څیزونه روژه ماتوي یو دروغ او یو غیبت نبی علیہ السلام فرمائی وی داسې نه ماتوي لکه څنګه چې زمونږ په اوبو په چای او په ډوډۍ ماتېږي داسې ماتول نه دی خو د روژې چې کم برکت دی هغه ختم شو نو روژه کې بله فلسفه دا ده چې سړی سوچ وکړي چې زه خو ډوډۍ بندوم خواهشات بندوم اوبه بندوم نفس په قابو کوم یاره چې دونه خواري کوم نو راشه د عبادت ولې ونه کوم نو دې د ورځې تلاوت کوي ګورو تاسو ګورئ که نه جوماتونو کې د نورو میاشتو په نسبت تلاوت زیات وي منځونو کې خلک زیات وي جمعې جمع زیات دی تراوو کې خلک وي پېشمني خلک تهجد کوي نو دې غټه فلسفه شو خو د غیبت نه او د چغلۍ نه او د شیطانت او د دروغو نه به ګورې مسلمانانو رونو ځان ساتئ په دې به ځان نه مشغولوئ ګنې د روژې هغه برکت به هم ختم شي دقسې د رمضان مبارکه میاشت وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته تلقین د روژې ورکوي پوهیئ صحابه پې دومره عمل کوي چې په خپلو ماشومانو بچوم نیسي مونږ خو چې خلوی لږ به بالغ به بالغ جنۍ به پیغلی مور او پلار ورته بچې مه نیسئ کمزورې به شي هغې به دا واړه ماشومان بچي وو روژه به یې پې نیوله نو چې داسې 11-12 پوشه بجې به شوې په جړا به شو ماشومان په ډوډۍ نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل په هغې به یې مشغولول چې روژه ته یېره شي او سر ته یې پې ورسوي د صحابو بچي خو مړه نه شو دا لږ یو تندې د لاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د منبر په یو پوړی قدم کېښود وی آمین چې په بله پوړی قدم کېښود بیا وی آمین چې په درېیمه پوړی کېناسته مبارک نو بیا وی آمین
صحابه ته تاسو کې د الله رسوله مونږ اوس څوک ولې چې تاسو دعا کړې او تاسو امین وي او دا تاسو دعا خو مونږ و نه لريدله وی حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی چې ما څنګه د منبر په دې لومبه په وړه قدم کې خو ناغي او دعا وکړو ما خیره وکړو ما په امین وي اوی فرمایل چې د چا مور او پلار جمع دی وي او داغه اولاد دا اغي داسې خدمت اونکي چې ځان په جنت ته ورسي دا انسان د الله تباہ و برباد کی رغم انف رجل الله دې تباہ و برباد کی خوار وزار دي شي وی ما وی چې امين نو خیره جبرئیل علیہ السلام کړی دي چې هغه نه بهتره فرشتہ بل نشتا او امین په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي او خیره په کوم ځای کې شوی دا په جمعات کې په منبر د پاس او بیا په مسجد نبوي مبارک کې ثمرتبه خیره نو چې چا مور او پلار وی داسې خدمت به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي ولې مونږ خوار وزار مال دولت ارسړې او ارسړې په څلور بولی نو مونږ د مور او پلار قدر نه خیال نه سات د پلار په قدر کې د مور په عزت کې قرآن در باندې واجب کړی او بالوالدین احسانا مور او پلار سره ښه سلوک وکړي لکه خواري در سره کوي ته ځان ته وګوره که نه ته د خپلو بچو سره څونه خواري کوي ستا بچی چې تا سره ظلم کوي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې بار پلار انخطر سار وختي پېشمني او بخورله د شپې په تیاره کې سسکور او په دې ګرمۍ کې او په دې روجه کې منډې او تړلې او څوک پېښور ته کاروبار نه منډې و څوک دکان کوه څوک نوکري کوه څوک ګوټ کوه څوک چاري دا اسانه خبره څه لپاره کوي دې بچو دپاره مور په کور کې دننه کور صفا کول او جارو کول او کټوی پخول او بیا د بچي د ګېړه کې ګرځول او بیا پیدایش او بیا په غېږ کې پالل څونه ګران کار په کور کې دننه خدمت د مور او بار د پلار مور او پلار ځان جهنم ته وغورځوه د بچو دپاره څومره حرام چې دا پلاران ګټي خو د بچو دپاره یې ګټي او دا بچی بیا لګی شي او مور او پلار سره ظلم او زیاتی کوي په خپل لرونو لاس کې دی تاسو د خپلو بچو سره څومره د خپلو بچو دپاره په ځان سخته تېروي نو چې کوم انسان د هغه مور او پلار وي او دی به لازمن خدمت کوي او چې داسې خدمت یې وله اونکه چې ځان په جنت ته ورسوي نو وی الله دې تباه و برباد کړي چې دره مور او پلار مسله به یو جمعه کې مستقل درته کوم وی ما وی چې امین وی په دویمه پوړی باندې هغه جبرئیل علیه السلام ووی چې کوم انسان په یو مجلس کې ستا نوم والي د نبي علیه السلام نوم او نور ملګري په درود شریف ونه وی هغه دې خدای خوار وزر او تباه کړي وی ما چې امین نو د نبی علیہ السلام نوم چې په یو مجلس کې واغشتی شي نومونه دوه دي ښه یو محمد دی او بل احمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم نو چې څوک دا نوم ووري درود شریف به پې وایي یو ځل درود شریف ویل واجب دی یو ځل او که په یو مجلس کې بار بار اغشتی شي لکه یو نعت کې څوک وایي یا په تقریر کې څوک وایي یو ځل بیا 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 نو په لومړي ځل درود شریف واجب دی او بیا بیا مستحب دی ثواب پکې شته او که دوباره او درې بارې څوک ونه وایي نو ګناه پکې نشته خو ثواب پکې شته خو یو ځل به خامخا او که صفت د نبی علیہ السلام څوک واخلي لکه رسول الله څوک وایي نبی الله څوک وایي رسول الله نو په دې باندې مستحب دي ښه فرض واجب نه دي خو مستحب دي درود شریف ویل بهتره خبره او چې ونه وایي څوک په مجلس کې د نبی علیہ السلام نوم واغشتی شي او څوک ونه وایي نو صاحب چا خیره کړی دا الله اکبر حضرت جبرئیل علیہ السلام آمین په چا ویلی دی نبی علیہ السلام او په کوم ځای کې د مسجد نبوي د منبر د پاس د درود شریف ډېر فضیلت دی د رمضان روژه د ګورې زور ورته ورکړي څومره چې زیات ویلی شي هغه امره به الله پې دله اجر او ثواب درکړي درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی به دې ته درود وایي هر یو چې وایي منظر درود چې دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا بهتر درود دی دا درود ابراهیمی وي دا اللهم صل ځان له درود دی او اللهم بارک ځان له دویم درود دی په ټولو درودونو کې دا بهتر درود دی یو خبره غلطه مشهوره ده
وی چې څوک پودس کې نی او درود شریف وای نه جوړ کېږي به کونډې به خوږيږي او پلان کې وډنګري دا غلطه خبره ده نه په قران کې او نه په حدیث کې او نه په فقه کې چرته را مسله نشته ها بهتره دا ده چې پودس کې درود شریف وای دا خبره هر عبادت پودس کې بهتر دی درود شریف عبادت دی او عبادت پودس کې بهتر دی خود خلق د درود نه منې کوا ځکه چې دا خو تر درود دشمنه کې دا خبره کې بعض انسان دی پودس کې بني او دس کې بازار نشي ساتلی نو ته به درود باندې دا غونن ته بازار چا په ګوندو درد دی دا چا ټوخې دی دا چا زکام دی نو خلک دې په غم مخته کړی دی ما ته مخ کړو کې سړي باندې تاسو کو وی ما ډېر زیات درود شریف وي او دست شم ټینګولې بیمارې وی دا یو مسله مې اورېده یو سودا سیو کما او منځ کمیله په خواره به د زر ماتره نه مات شي وی درود مې خپل نه بن شو مې فورا چې سونه وینو هغه مروایه خبره چې ودسو کې او کو دس تنیم درود شریف ویل شي اور درود شریف فضائل پدې به مستقل یو جمعه کې درته بیان کوم خونن مختصر دی لپاره ویم چې د رمضان میاشت کې تاسو وایي رونو ډېر فضیلت دی درود شریف یو حدیث کې راځي چې څوک یو ځل درود شریف وایي لس ځله په اسمان نه الله رحمتونه نازلېږي لسې ګناهونه معاف کېږي او لسې درجې بلندېږي دېرش پیدېش چې څوک درود شریف زیات وایي د نبی علیہ السلام نزدېکت په ورته زیات حاصلېږي ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة نبی علیہ السلام وایي چې د قیامت پر ورځ ډېر نږدې به ماته هغه څوک وي چې په ما ډېر درود ویلي نو چې څوک وایي چې د پیغمبر علیہ السلام غېږه مې راونیوې د قیامت پر ورځ د پیغمبر علیہ السلام سره نږدې شم د هغه خوا کې ودرېدې نو دمې څه شو وروڼو تاسو یې ووایئ درود شریف دمې څه شو درود شریف ډېر درود شریف وایه ډېره غټه فایده یې زما په ذهن کې چې کومه ده ما ته چې کومه خوښه ده فایدې یې ډېرې دي حدیث پاک کې راځي چې کوم چې هر ماښام فرشته ځي د الله فرشتې دي په دې مخ د ځمکه ګرځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتې مقرر کړي دي په دې مخ د ځمکه ګرځي چکرې لګوي چې کوم ځای څوک درود وایي په نبی علیہ السلام یا سلام وایي په نبی علیہ السلام نو هغه فرشتو باندې خوشبویي لګي هغه ځای ته ځان رسوي نو هغه درود شریف راغون کی او ماښام نبی علیہ السلام ته ورسوي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته چې څوک د قبر خوا کې په ما درود شریف وایي دی اورم او چې څوک بهر وایي نو ما ته فرشتې را رسوي هغه فرشتې ماښام لاړې شي د الله رسوله نن په تورنګزو کې فلانکي د فلانکي زوی پتا دومره درود شریف ویلی دي نن په دیدار آباد محله کې نن پیسېزو محله کې نن مثلا په غزګي کې فلانکي کور کې فلانکی د فلانکی زوی پتا دومره درود شریف ویلی رونو چې د نبی علیہ السلام په مخ کې دا بیان وشي تاسو وایي خوشاله به که خفه به مړه تاسو خو چپ ناست یاړو غږ نه کوي خوشاله به که خفه به خوشاله او چې ستا درود د برکته ستا او ستا زم د دې نه غټ فضیلت بل نشته ټکي ثواب کې نه ثوابونه خو ډېر دي خو چې دا فضیلت حاصل چې ستا او ستا د پلار نوم د نبی علیہ السلام مخکې واغېشتی شو څونه به خوشحاله او بیا ورسره حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما غوندې دوه جلیل القدر صحابه ناست دي هغوی به څونه خوشحاله ممکن ده چې لا ورته و چې د الله رسوله لږ شفارس خو به دې خلکو لکې دعا خو وله وغواړه د الله په دربار کې سفارش خو وله وغواړه ولې ځکه پتا درود شریف وایي 1400 کاله تېر شو بیا هم تا یادوي ته خوښې پته ایمان دی نو په دې به رسول الله مبارک څونه خوشحاله دا درود شریف برکت او فایده نو چې څومره دې وس کېږي زور ورکوه ګورې یو کتاب د درود شریف په فضیلت کې لیکلی دی یو عالم دلائل الخیرات ورته وایي هغې کې ټول درود شریف هغه لیکي چې زه په لاره باندې روان وم تږي شو یو کوي مې ولید خو هغه کوي کې چې مې وکتل اوبه شته خو برقه نشته او رسی نشته
وی ډېر زیات تږي وم، یو خوا بل خوا مې کتل چې د برقه رسی د کوم ځای نه پیدا کړم چې ځان له اوبه راوباسم. وی یو ماشومه جینۍ وه ګډې چیلې سره ولې رامنډه یې کړې. کاکا څه کوې؟ مې چې او تږي یم اوبه څښم خو برقه رسی نشته. وی ما ته وی زه راوباسم. مې چې راوباسم. مې چې د شپونکیاره دوی سره به څه وي. وی راله او د هغه کوي په دې غاړه باندې څه الفاظ وی او چوپ یې کړې، اوبه د کوي سر له راوختې. کاکا څکه. وی ما په لپو لپو ته اوبه وڅکلې. وی بیا څه الفاظ دم ووی چوپ یې کړې، اوبه بیا خپل ځای له لاړه. وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوله چې پیری یې که څه چل دی. پوټینې ماشومه جینۍ شپونکې ته پیری یې که څه چې داسې څه وی چې نه زه خو انسان یم پیری خو دا دې څو وې. یاره وی ما داسې اورېدلي وو چې د درود شریف ډېر فضیلت دی او برکت دی. نو ما ته چې څه مسله پېښېږي درود شریف یم الله مې مسله حل کوي. دا مې درود شریف وی تعالی اوبه الله سر له ورزولې بیا مې بیا خپل ځای له لاړه. نو هغې عالم بیا د درود شریف مستقل کتاب ولیکه دلایل الخیرات ورته وه. دا هرې ورځې ځان له مستقل درود شریف دی پکې. یو قافله روانه ده، یو سړی دی هغه قصه کوي چې زه او زما پلار روان په قافله کې د خراسان نه مدینې شریفې ته. وی پلار مې ډېر ګناهګار و، ما ورته منت زاري وکړه چې زه چې ځو او مدینې شریفې ته او حج له وسو ځان رسو. وی خیر یو ځای کې زما پلار ناجوړه شو. نه خو پیاده قافلې وی خلک رانه لاړل او پلار مې پاتې شو، زه مو خدمت ته پاتې شوم. وی چې د پلار د مخ نه مې څادر لر کړو چې مخ ته مې وکتل نو هغه مخ یې د خر و خر شکل بله الله مستق کړ. وی څادر مې پې واچو په جړا سر شوم چې یا الله دا بس دا خو لویه بېعزتي روسنې پلار سره څه وکړم. دا خو چې خلک راځي و لمبی یې نه خلک به څه وي، دا خو لوی شرم چې قبر ته یې کوزو دا خو چا نه پټېږي نه. په دې سوچ کې ما په دې فکر کې ما چې خلک راوغواړم دا پلار را سره ښخ یوازې خو ما سره نه چا رشته نه بیلچې او نه سسکوره زه څه وکړم. او دونه هیبت واخېستم چې د هغه هیبت د لاسه بېهوشۍ ته لاړم ورسېدم. ځکه چې د ناشتا سړي څه وي په یړې تیاره شي پړه مې تیاره شو بالکل پرېوت. وی دې درمیان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو ولاړ. وی مې چې صاحب تاسو څه کوئ؟ وی چې یاره زه راغلی ما او یو حاجت دی د یو مسلمان د هغه حاجت لپاره راغلی. څه حاجت دی؟ وی یو انسان دی او د هغه زما امتي دی مخ یې د خر دی. الله رسوله خو زما پلار دی او دا دې دلته پروت اوس خو دې بېهوشۍ کې خوب وینم. صاحب تاسو چا خبر کړی؟ وی چې ستا دې پلار به روزانه درود شریف وی او ماله به فرشتو ماښام را رسول. وی نن هغه درود رانه لید. وی ما د هغه فرشتې نه تپوس وکړو چې د پلانکي کلي یو سړي به درود وی تاسو ته ماله راوړل، نن د هغه درود ولې راونه رسېده. ګوره دې نه پته لګي چې تپوس هم کوي چې دروازې دې ویلي دي او په سبا دې ونه وی که نه. نو نبي علیه السلام تپوس کوي نن ولې درود رانه لید. نو کېدی چې فرشته ورته وایي چې دنې غیبت ټول اوس کړی ځکه رانغلی. کېدی چې فرشته ورته وایي چې ټول اوس کنځل کړي دي ځکه رانغلی. دا به ډېره بې خوندي وي. تپوس کوي نبي علیه السلام مبارک. بیا فرشتې راته وایي چې خو مړ دی ځکه نن درود رانغلی او د الله رسول تا ته محتاجه دی. وی مې چې څنګه محتاجه دی؟ وی چې خو ډېر ګناهګار و، صرف دغه درود به یې یو څو کرته وی نو ډېر ګناهګار و. نو الله تعالی وله سزا ورکړه او دا مخ یې د خر دی نو کو سره ته امداد کولی شي. نو وی ما ته نبی علیه السلام مبارک په خوب کې وایي چې د دې له راغلی یم چې ستا پلار سره امداد وکړه. څادر ته اوچت کړه. وی څادر مې ورته مخ نه اوچت کړه. وی هغې مبارک په لاس راښ کړه. وی بیا خشته ښکلی شکل شو، د هغې نه هم زیات مزېدار او خشته. وی څادر مې پې واچو. چې مې پې واچو راویښ شم. چې راویښ شم نو وی خدا خو خوب نه چې دا خوب هر قسمه کېدی شي. راشده پلار دا مخ ته وګوره. وی چې ورځم څادر مې ته اوچت کړه. وی مخ یې سم شوی او د هغې نه هم خشته ښکلې مزېدار جوړ شوی. لاړم د کلي خلک مې راوغوښتل، قبر یې ولو کنه او په هغه مسافرخانه کلي کې مې هغه خپل پلار دفن. نو وروڼو د درود شریف ډېر زیاته فایده ده، خصوصا د رمضان په دې مبارکه میاشت کې ګورئ چې پرې نه دی. ښځانانو ته مو وایې، په خپله هم وایې، په دې ماشومانو بچو یې هم وایې. او غټه فایده یې دا ده چې ستا نوم به د نبي علیه السلام مبارک مخکې اخیستي شي، د غیبت چغلی نه به پې خلاص شي. وایي چې په درېیمه پوړی مې قدم مبارک کېښوده نو بیا جبریل علیه السلام ووی چې د رمضان میاشت په چا راغله او ده پکې عبادت ونه کړو، داسې عبادت چې ځان په الله وبخي، دې دې م الله خوار وزار او تباه کړي. وی مې چې آمین.
اوس د رمضان په میاشت کې به عبادت کې داسې عبادت بکې چې په الله ځان وبخې ګورې داسې معمولی نه او که داسې عبادت ته ونه که چې ځان په الله وبخې نو چا خیرې کړي دي حضرت جبریل علیه السلام او د دواړو جهانو سردار په آمین ویلې دی او په منبر د پاسه او په مسجد نبوي کې نو تباه نه شو دا انسان اخر خیرې له چا دي امین پر چا دي او مقام کم یو مقام خلق خوا غځې لذي چې ما دعا وکم چې الله قبول کړي نو په رمضان کې برونو داسې عبادت کوي چې ځان په الله بخیر او آسان عبادت دی صاحب پېشمنې کوا پېشمنې ګورې سنت دی د نبی علیہ السلام او پېشمنی کې برکت دی وجود و سرخی او بل ثواب او سنت دی بعد سړی پېشمنی نه پاسي بس پېشمنی ونه کی او یا پاسی او په پلیته خولې او ګوټو بوس کی او بیا په ځان صادر راکاږي داسې به بالکل نه کې وختي به پاسې تهجد بکې تهجد پاو کم پاسه پاو کم سلو وختي پاسه پاو کم ډېر کافي دی پاو کم پاسه په دې 15 منټه کې 10 منټه کې خپل او 10 کا مدیدار او دا پاو 10 منټه خپل تهجد کا او په دغه 12 منټه کې خپل چاو هغه تنظیمات برابر پاو کم مې وي 3 بجې خو ډېر وخت دی ځکه چې په 15 منټه د پاسه سبا راخېږي په 15 منټه د پاسه په 4 بجې سبا راخېږي نو په 15 منټه د پاسه چې سبا شو پاو کم سړی پاسي نو 3 پاو شو تقریبا خیر که بالفرض بعض انسان وختي پاسي 3 نیمه پاسي لا ډېره بهتره خبره خو 8 رکعات تراویح پکار دي چې 8 رکعات اعلی تهجد پکار دي چې 8 رکعات انسان پکې تهجد وکړي دا بهتره خبره نو پېشمنی بکوي پېشمنی سنت دی د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام یو ځل یو صحابي له آواز ورکړ هلم الی الغداء المبارک روره راځه برکتي پېشمنی له راځه د برکت شی دی او تهجد پکې کوه بیا چې کله بیا نیت وکړه زمونږ دا پېشمنی نیت یې ښه مونږ چې پېشمنی کوو خو دې لپاره کوو چې روژه نیسو دا تراویح زمونږ یو ګونه نیت او پېشمنی هم زمونږ نیت خو خیر که په زړه کې دې راوسته او یا په خولې دې ووې چې یا الله زه ستا د رضا دپاره چې ته راضي شې د رمضان دا روژه نیسه نو ډېره بهتره خبره شو بیا خپل لمونځ وکړه او د مانځه نه پس سحر موده کېږه تلاوت وکړه د رب العالمین د رضا دپاره تلاوت وکړه او بیا که د نور خطو نه پس یو پوټې سملې نو سمله خو خیر کوشش کوه چې تلاوت کې یا ذکر و اذکار کوه په دې کې خپله ورځ تېره کړه جومات ته ټیم په ټیم مانځله ځه ځان په ټي وي باندې او په فلمونو باندې او په ډرامو باندې او د دنیا په کرکټونو په لوبو مه مشغولوه ماښام بیا چې روژه ماته کړه روژه ماتې پسې فورا مونځ وکړه د ماښام بعضې خلک د ډوډۍ د وجې نه ګورې بیا جمع پاتې شي ثواب دې دومره ونه شو لکه څومره چې د نلال ختم شو ځکه تکبیر تحریمه لاندې کول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا چې کله مونځ وکړې د ماښام د هغې لپاره ډوډۍ خوره اطمینان سره او ډوډۍ خو مرته ګزارې والا ډوډۍ بیا په خپل ټیم باندې تراویح کوه 20 رکعته تراویح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سنت دی او تراویح مولا صاحب ته وایي چې په قلاره کوي د کلاشنکوف په شان ټرته نه وباسي چې د یو نه خبر چې نه د بل نه خبر چې ډډه او غلب او بس چې خبرېږي نو هلکه هغې جومات ته تراوه لازمه زمونږ دومره سادهګان خلک یو په دې به خدای پېژني او شیطان به پېژني چې نیمه ګنټه مزل کوي هغه مولا پسې چې دا کم تېزې تراویح کوي نو هلکه چې هغه ډېره تېزې وکړي نو کمبخته نیمه ګنټه خو تا پسې په لاره ولګوله نو په خپل جومات کې به په دې رو مولا پسې کړی وی نو دغه د لارې د مزل به په لا تراوه کې حساب شوی وکړه د خپلې محلې نه بلې محلې ته هغې لږ زر کوي هلو چې هغه زر وکړه نو ستا ته څه چل دی وکړه اسمان توره دی وکړه ستا د محلې خلک چې جومات نه کوزېږي نو هغه ته به لا نه را رسېدل ځکه یو طرف نه 8 منټه په لاره ولګېدل بل طرف ته 8 منټه په لاره ولګېدل د به څونه زر کړي دا شیطان مونږ ته په ذهن کې اچوي دا الله نه ملر کوي نو استاذ پیکا وی مولوي صاحب دا مونځ دی دا ټوقه نه ده دا لوبې نه دي دا خدای پورې خندا نه ده خفه کېږه مه ښه په قلار مونځ کوه خیر دی که د نورو کله په نسبت پکې قرت لږ په حدر ووایي یو ګوټې تیز ووایي خیر دی
خو چې حرفونه خپل خپل ځای ته ورسوي، خو چې قومه رکوع نه پاسېدل، جلسه د دوو سجدو منځ کې، او رکوع او دارنګې سجدې په خپل ځای برابر وکړي. دا خو د الله مونځ دي، دا خلاصول نه دي په کار د مانځل. او بیا که ختم کې نو ختم ډېر بهتر دی، په تراو کې ختم دا د صحابو سنت دی. نو ختمونه خو ما په خیال ده زمونږ په کلي کې نه دي شروع شوي، نور کله خو به کم وه شروع شوې ده. شکر دی الحمدلله، دا شکر دی. نو چې په کوم جومات کې ختم شروع وي تاسو کوشش وکړئ چې د قرآن شریف ختم خامخا وکړئ. او ختم کې امام صاحب له پکار دی، حافظ صاحب له، چې دونه زر زر تلاوت نه کوي چې خلک په شاته نه پوهېږي. ټول چې تاسو حساب کتابو کې د 10 منټو د 15 منټو فرق پي سړی هم د 10-15 منټه خو موږ په دا سړک سوزکي ته ایسارېږي، د 10-15 منټه خو موږ په لاره کې ملګري سره په ګپ شپ تېروو. نو الله سره ټوکې مه کوئ، دا روجه شو، ثواب دې زیات شو، برکتي شوه. خرم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان مبارکه میاشت تېره شي او د رکوټ اختر میاشت شروع شي، نو الله فرشتو ته حکم وکړي جنت ډولي کې. نو فرشتې جنت په ډولي کولو شروع شي، نو بوټي پکې کری، مزینې کې، ډولي یې کې، 11 میاشتې په فرشتې وسوکي چې فرشتې یې ډولي کوي، نو چې څونه خواري به پې کوي. نو چې د رمضان د لومبۍ ورځ شروع شي نو د عرش د سوري لاندې، د عرش نه لاندې یو هوا والوزي، خشته خوشبویه مزېداره یخه هوا په جنتونو ورشي. ځکه د ټولو جنتونو د پاسه جنت فردوس دی او د جنت الفردوس د پاسه د الله عرش دی. نو چې دا هوا پې ورشي نو هغوی د اړونه خوشحاله شي، د الله نه سوال وکړي یا الله مونږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان مقرر کا چې د هغوی سترګې په مونږ یخې شي او زمونږ سترګې په هغوی یخې شي، چې هغوی په مونږ خوشحاله وي او مونږ په هغوی خوشحاله وي. نو علما لیکي چې هغه بندگان الله د رمضان په میاشت کې بیا منتخب کوي. روزه چې سړی ونیسي الله تعالی ګناهونه ورته معاف کوي. حدیث پاک کې راځي، اوږد حدیث دی او هغې کې یو جمله ده د رمضان متعلق چې اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. لومبۍ 10 ورځې د رحمت ورځې دي، ورپسې 10 ورځې د بخښنې ورځې دي، او اخیری 10 د انسان د اور د ازادېدو ورځې دي. نو علما زمونږ لیکي چې بندگان 3 قسمه دي، یو ډیر ګناهګار، یو درمیانه غوندې چې ګناه هم وي او نیکي هم وي، او یو ډیر پاک باز چې ګناهونه یې ني یا وي خو ډېره کمی. نو دا لومبۍ 10 ورځې د هغې خلکو دپاره رحمت شروع شو کوم چې پاکان خلک وي، ګناه یې ني یا د نیش برابري، د هغې دپاره د لومبو 10 ورځو د رحمت شروع شو. نو چې لومبۍ رحمت دی د رستم رحمت شو. او دویم هغه خلک چې هغه نیم ګناهګار او نیم نیکان، څه ګناه او څه نیکي، نو په هغې د لومبۍ 10 ورځې رحمتونه نازل شي. نو چې د میانځ دا 10 ورځې ونیسي نو الله ګناه ورته معاف کړي ویې بخښي. دریم هغه خلک چې د هغې ګناه ډېره زیاتی، نیکي د نیش برابري، ګناه ډېره زیاتی، نو په هغې دا 10 ورځې لومبۍ د الله رحمتونه نازل شي. او چې د میانځ دا 10 ورځې ونیسي نو الله ورته ګناهونه معاف کړي. خو بیا هم دې په یره کې خو دې ګناه زیاته را، نو چې اخیری 10 ورځې ونیسي الله پې ټاپه ولګوي، مهر پې ولګوي چې ځه ستا راسټ مې د جهنم د اور نه آزاد کړ. نو زکات ورته ولې وایي رمضان ته؟ د مال زکات سره مال پاکیږي، چې زکات دې ورکړه مال دې پاک شو، دې سره د انسان وجود د ګناه نه پاکیږي. یو خدا. دویم دارونو زکات د مال، زکات په عربی کې زیاتی ته وایي، نمو، زیاتوالی، چې څوک د مال زکات ورکوي مال به الله زیاتی. نو دا روجه د وجود دپاره زکات دی. څه مطلب؟ الله وسره د انسان برکتونه او نیکۍ زیاتی، برکتونه نیکۍ زیاتی. لکه حدیث پاک کې راځي د شعبان د شو قدر په اخیری ورځ رسول الله مبارک صحابو ته یو تقریر وکړو، په هغې کې دا لفظ وی ای زما امتیانو په تاسو داسې میاشت راله چې ډېره د برکت او د عزت میاشت ده. په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته د قدر شپه وایي، لیلة القدر.
د زرو شپو د عبادت نه بهتر ده. او په دې میاش کې نبی علیہ السلام او فرمایل چې څوک نفلی عبادتو کې الله د فرض برابر ثواب ورکوي، او چې څوک فرض عبادتو کې نو د هغې ثواب الله د او یو فرض ورکوي. لکه د سار 2 رکعاته مونځ تا فرض وکړل، دومره ثواب به الله درکړي لکه چې اویا ورځې تا د سار مونځ کړی دی. اندازه ولګوئ څونه اندازه شوه؟ 13 ورځې تا مونځونه وکړل، اندازه لګوه د یوې ورځې اویا چنده، لکه یو ورځ چې تا مونځونه وکړل داسې فرض کا لکه چې اویا ورځې مونځونه دې وکړل، او چې ټولې ورځې دې خلاصې کړې داسې شوه لکه چې اویا میاشتې تا مونځونه وکړل، او نفل د فرضو برابر. نو درجې بلندېږي، برکتونه او ثوابونه زیاتېږي. دریمه فایده رونو څه ده؟ دریمه فایده دا ده چې د انسان ظاهري وجود په پاکېږي. سړی 11 میاشتې هر قسمه خوراک وخوري، ډوډۍ ډېره خوري، میوې، غوړ، پیاز، هرڅه څیزونه خوري، نو وجود باندې 100 او زر بیماری راځي. که د رمضان روجې په سچ یو انسان نیسي، ګوره مزیدارې دې نار شو، نور شو، خوراک کم شو، پېشمني څوک دومره خوراک نشي خوړ، خو چې روجه کې گزاره روجه ماتي کیو کې ګوره هسې نه چې ټول زور یې په روجه ماتي وباسي، چې زور په روجه ماتي ونه باسي، غټې غټې نوړی ونه وی او ډېر غوړ استعمال نه کي، د ګزارې ډوډۍ وخوري. د ګزارې ډوډۍ خو نبي علیہ السلام فرمایي خېټه به 3 ځایه کې، یو ځای به اوبه ور واچې، یو ځای به ډوډۍ ور واچې، یو ځای به اواله پرېږدي چې دا صاف پکې راځي. مونږ پکې خدای شته هغه اواله ځای څه کوي، هغه اوبو هم نه پرېږدي. ما یو ځل ډاکټر له تللی وم، نو ډاکټر ما ته وایي چې مولوي صاحب ډوډۍ کمه خوره. ما وی ښه، هغه کې بیماره وم، نو ما وی چې ډوډۍ خو زه کمه خورم. ما ته وی نه، وی مونږ چې چاته کمه یاده کړو که نه، وی د هغې مطلب دی په دې پوزه یې ګوته کېښوده چې دونه نه خوري. وی چې دونه ځان څوک نه ډکوي. نو مونږ پکې د اواز ځای نه پرېږدو، د اوبو د اواز ځای دواړه په ډوډۍ ډک. تکلیف څونه یې بیا جومات ته چې راشي په پوړ ورغړي رارغړي او اسویلي وباسي، او بیا تراویح نشي کولی. ډوډۍ چې ډېره وخوري بیا تراویح څوک کوم ځای کولی؟ یاره جي تراویح راته ګرانې، بس نور زه ښه عبادت کولی شم، خو دا تراویح راته په دې روژه کې ګران. نور دې څه وکړل؟ نور مونځونه خو هسې هم کېږي، خبره خو پکې تراویح ده. د روژې وایي هر ماښام اختر دی، وایي زرې زرې د پېشمني د لاسه شوم. نو هر ماښام اختر دی، خو ګزاره کوه. ګورئ تراویح بیا پاتی، ختم پاتی، تلاوت بیا پاتی شي، ذکر و اذکار پاتی، سړي له خوب ورځي، صحت نقصانی شو. ګور یو ډاکټر ته چې ته حکیم مدینه شریفې ته، نو مدینه منوره کې دکان کړی وړو، څوک ولا راتل نه. نو چا یې تپوس کوي دا خلک نه جوړه کېږي، ما له خوړو په دې 3-4 میاشتې کې وړو څوک مریض رانغی. ورته وی نه، وی دا ولې؟ وی موږ د پیغمبر علیه السلام په یو آیت، په قرآن په یو آیت عمل کوو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله وی خورا اسکا خو په ځان زیاتې مه کوه، خوراک کم کوه، اوبه چې څومره څکې هم ډېرې زیاتې مه څکه، ګزاره کوه، اسراف مه کوه. موږ په دې آیت عمل کوو، ډوډۍ کمه خورو، اوبه چې څومره باندې مړېږو د هغې نه لږې کمې څکو. وی ښه نو بس اسمس یې راوغوښته، دکان پیټی میټی وي دې ښار کې وي، زه دکان نه کوم، ځکه چې څوک داسې قسمه ډوډۍ خوري او داسې قسمه اوبه څکې نه جوړه کېږي، نو چې څوک بیمار پکې نشي زما څه کوي، دکان پکې کو. نو د انسان د وجود دپاره بهترین شی دی، خو که موږ په عمل وکړو. بل فضیلت، بله فلسفه د روجې څه ده؟ غټه ادا یو حدیث کې راځي تخلقوا باخلاق الله، په ځان کې د الله صفت پیدا کړي. د الله صفت څه دی؟ نه ډوډۍ خوري، خوراک نه کوي، الله اجت یې نشته، نو بس کی اجت یې ورته نشته، او نه خواهشات استعمالي اجت یې ورته نشته. نو ته به د پېشمني نه تر ماښامه پورې په دې عمل وکړي. ډوډۍ به بنده کړي، خوراک ډوډۍ نه ټول خوراک، اوبه به بندې کړي، خواهشاتو نه به ځان وساتې،
زما دا وصف مطابق دا الله یو صفت په ځان کې پیدا کړ. ډېر بهترینه فلسفه ده. یا الله تا خو ټول عمر خوراک نه دی خوړلی اجت دی ورته نو، ټول عمر د سکاک نه دی کړی اجت دی ورته نو، ټول عمر د ځان د خواهشاتو نه ساتلی دی اجت دی ورته نو. ما خدا طاقت نشو لرلی خو یو شواروز یو ورځ په رمضان کې دا ما ستا دا صفت په ځان کې پیدا کړی دی، نو رب العالمین به پې څومره خوشحالي. نیت چې د روجې کوې پړه کې دا راولې چې دا الله یو صفت، دا الله یو خوی او خصلت په ځان کې پیدا کړ. دریم دا دی چې دی بله وجه دا ده چې دی نفس له زور ورکې، نفس اماره بالسوء، نفس ته نه غواړي د الله خلاف غواړي، د پیغمبر خلاف غواړي، د قرآن خلاف غواړي. ته وایې لږ دې قابو کوم، ته چې کم شی غواړی نه در کوم. ودرېږه 11 میاشتې خو تا ما کې پیزوان اچولی و او راښکم دی، اوس دا یو میاشت تا پیزواني کوم. ډوډۍ غواړې، قسم قسم څیزونه غواړې، په کور کې پراته دي درې نه در کوم. اوبه غواړې، شربت، روح افزا، پیپسي په کور کې پراته دي خو درې نه در کوم. نور خواهشات غواړې په کور کې موجود دی او نه هغې ته نه پرېږدم. نو 11 میاشتې دی نفس په انسان کې پیزوان اچولي، دا یو میاشت به مونږ په دا نفس کې پیزوان اچو. یو میاشت هم پوره نه ده، نیمه جوړېږي، ځکه ورځ د شپه خو بیا ستا ازاده ده. نو رمضان کې چې الله فرمایي چې ما قرآن شریف نازل کړ، انا انزلناه فی لیلة مبارکة، انا انزلناه فی لیلة القدر، دا د قدر شپه او د برکت شپه په رمضان کې. هی کې به اختلاف دی چې 20 یا 23 یا کومه شپه ده. په دغه شپه رب العالمین دویم نزول د قرآن شریف د 2م اسمان د لوح محفوظ نه بیت العزت ته کړی. مونږ وایو په رمضان کې قرآن نازل دی لیلة القدر په شپه، دا دغه نزول دی دویم. دا د قرآن شریف امتیازي حیثیت دی، دا د بل کتاب نشته. بل یو آسمانی کتاب بیت العزت کې یا بله کوټه کې نشته بې د لوح محفوظ نه، او قرآن شریف بیت العزت کې دویم نزول شو. دریم نزول د قرآن شریف بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک ته شوی دی، دام په رمضان کې شوی دی. د حضور پاک زړه مبارک ته نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. جبریل علیہ السلام د الله نه راوړی دی او د حضور پاک زړه مبارک ته را رسولی دی، او الفاظ او معنا دواړه د الله دي. علی قلبک په زړه نزول د معنا کېږي، نو علی قلبک نه معلومیږي دا چې معنی د الله ده. او بلسان عربی مبین، لسان عربی د الفاظ سره تعلق لري، نظم سره، نو معلومیږي دا چې نظم او الفاظ هم د الله دي. لکه زمونږ دا طالبان وایي چې قرآن اسم للنظم والمعنا جميعا. فزړه نزول د معنا کېږي او لسان عربي سره نزول د الفاظو کېږي. نو الفاظ او معنا دا دواړه د حضرت جبریل علیہ السلام په واسطه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زړه ته دا نازل شو. دا دریم نزول، دا یو خاصیت د قرآن شریف شروع. خوش قرآن شریف به جبریل علیہ السلام راوړه څنګه، او د الله نه به راغشته څنګه، او حضور پاک مبارک ته به پیش کو څنګه، او بیا باغی محفوظ کو څنګه. دا څلور خبرې. بخاری شریف کې حدیث ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل علیہ السلام نه تپوس کوي چې تا قرآن شریف د الله نه راغشته وی کله چې به الله اراده وکړه چې تا له یو صورت راوړم یا 2 صورتونه یا څه مخصوص آیتونه، نو اسمان کې به زلزلې راغی، فتن شدیدتن، سخت زلزله. نو فصعق من فی السماوات، چې څومره په اسمان کې فرشتې به ټولې بېهوشه به پرېوتې، د سجدې په شکل بېهوشه فرشتې به پرتې وې، او زه به د ټولو نه مخکې را بیدار شم. نو چې الله به د کم صورت یا د کمو آیاتونو اراده وه هغه به یې ما ته را منتقل کړي، نو ما به نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي تاله به مې راوړل. په دې طریقه یې راغشتل کړي دي، دا نه چې د لوح محفوظ نه یې لیکلي دی او راوړی دی، او یا د بیت العزت نه یې لیکلي دی او راوړی دی. نه، نزل به الروح الامین. جبریل علیہ السلام ته رب العالمین د امین لقب دلته ورکوي،
او د روح لقب ورته ورکوي، پاک امانتګر روح. الله به ما ته هغه را منتقل کړل او ما به نبی علیہ السلام ته راوړل. او په کوم کیفیت؟ وی زه چې راځم او تعالی قرآن شریف راوړم نو ما سره 80,000 فرشتې را روانې، او دی 80,000 فرشتو کې هرې فرشتې سره ځان له 80,000 ملګري جساس لیکلي. نو زمونږ دا کمپیوټر به هم زما په خیال اندازه ونه لګوي چې څونه به دې جوړېږي. 80,000 فرشتې، هرې فرشتې سره 80,000 ملګري. د دې دومره تعداد په جلوس کې به حضرت جبریل علیه السلام راته او حضور پاک مبارک ته به هغه متعلقه آیتونه یا صورت راوړه. دا ولې رونو؟ دا یو خو د قرآن شریف اعزاز، بل د قرآن شریف قدر. لکه یو میلمه راځي نو میلمه څوک وجني خو نه، خو یو خوا بل خوا دا ملګري ورته استقبال ته ولاړ وي، د هغه اعزاز کوي او بیا ترې مخکې رستو ورسره چې د هغې عزت وشي. دا د قرآن شریف عزت دی رونو. لکه بیت العزت ته الله راوړه. ولې راوړه؟ د ده د حفاظت دپاره چې دی ښه محفوظ وي. او دویم چې حضور پاک مبارک دې زړه ته الله نورم رانږدې کړي، چې را د شوق ورته نورم زیات شي. بیا نبی علیہ السلام ته به سنګ پیش کوو. حضور پاک مبارک ته جبریل علیہ السلام د هغې تلاوت کو. نو په لومبي وخت کې به ورسره رسول الله مبارک هم لوستل کول چې هیر مې نشي. څنګه چې به هغې تلاوت کو هغسې به ورسره دي خپله ژبه مبارکه ړقوله. آیت نازل که لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. ته دا دومره حرص مه کوه چې دا به ما نه هیر شي، ته ورته متوجه شه. جبریل علیه السلام زمونږ په حکم د دې قرآن شریف تلاوت به درته کوي، او دا الله فرمایي زما ذمهداري ده، زه به یې درته یادوم. ستا په ژبه بیا خپل امت ته لوستل دام زما ذمهداري ده، او د هغې په معنا باندې امت پویول دام زما ذمهداري ده. بخاری شریف کې حدیث دی چې بیا به جبریل علیه السلام څنګه تلاوت وکړ. حضور پاک مبارک به ورته چپ ناستو او صحابه به داسې معلوم محسوسوله لکه د تورې مچو یو ګمبټ چې راشي او هغه بنګار کوي، داسې به صحابه محسوسوله. او چې نبی علیہ السلام به هغه تلاوت واورېد یاد به شو څنګه چې الله وعده کړې ده. جبریل علیہ السلام به لاړ او حضور پاک مبارک ته به هغه صورتونه یا هغه آیاتونه یادو بالکل مکمل. اوس نبی علیہ السلام به نو په کومه طریقه اخېسته؟ په ډېر تکلیف باندې. حضرت عایشه صدیقه فرمایي رضی الله عنها، هغه وایي چې کله به حضور پاک مبارک ته وحی راتله او سخته یخني به وه، لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، سخته یخنی کې فیبسم عنه وان جبینه لا يتفسد عرقا. وایي چې دا وحی اثر به ختم شو او موږ به د حضور پاک د تندي مبارک ته وکتل. نو د جنوري او فروری او د دسمبر میاشت خو سخته یخني وي که په دا سخته یخنی کې د تندي مبارک نه به د خولو دا قطار به ده خولې به پرې راځي. دا امرونه د قرآن شریف اعجاز دی. ګوره ځکه که څوک چاته تقریر کوي په هغه خولې نه راځي. او قرآن شریف که د دروغې کتاب شي بالفرض، نو د دروغې کتاب که څوک چاته لولي او یا څوک په خپله لولي نو په هغې کې چاله زور نه راځي. معلومیږي دا چې د الله کتاب د قول ثقیل ورته الله فرمایي او د الله رښتونی کلام ده او په دې کې ډېر لوی زور دی او ډېر لوی طاقت دی. دا د انسان په کلام کې رونو نشي کېدی. حضرت زید ابن ثابت فرمایي رضی الله عنه، وی حضور پاک مبارک ته یو ځل قرآن شریف نازل شو او د هغه د هارون مبارک زما د رون د پاسه پروت. وی مالی دون زور راک کا د فخذی ان ترد، چې قریب و چې زما د هارون مات شوی وی او په کوم ساروی چې به رسول الله مبارک ناستو او قرآن شریف په نازل شو هغه ساروی به ټینګېدی نه شو، فوراً به کېناست. نو دی د جبریل علیہ السلام راوړل او پیش کولو د حضور پاک مبارک اغشتل. بیا به نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته تلاوت او صحابه کرام کاتبان د وحی به راوغوښتل چې ده ولیکې. نورو نازل یو شان دي، د ولیکلی شوی بل شان دی. ګوره
حضرت زید ابن ثابت فرمائے وی حضور پاک مبارک منگ دا حکم وکړ چې دا صورت دی نوم دی، نوم ام دا اللہ دا طرف نه دی، دا د فلان کی صورت نه مخکې دی او د فلان کی صورت نه وروسته دی، ځان سره ولیکې. وی مونږ به هغسې لیکم. دا آیاتونه د فلان کی صورت آیاتونه دي، د فلان کو نه مخکې دی او د فلان کو نه وروسته دي، مونږ به هغسې ځان سره محفوظ لیکم. د حضور پاک په زمانه کې قرآن شریف په کاغذ نه دی لیکلی شوی، د کجورو په تختو باندې لیکلی شوی دی، په لرګي په هډوکو لیکلی شوی دی، په تیږو لیکلی شوی دی او په سرمن لیکلی شوی دی. دا په کاغذ لومبی چې قرآن شریف لیکلی شوی دی، دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانه کې بیا لیکلی شوی دی. صحابه بیادو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او تقریبا اکثر صحابه کرام د قرآن شریف حافظان پاتې شوي سره د صحابیاتو. نو دا یو خصوصیت د قرآن شریف د نزول دی رونو، د یو آسمانی کتاب د نزول دغه خصوصیت نشته کم چې د قرآن شریف دی. ټول وایي الحمدلله. دیم خاصیت یې رونو څه دی؟ یو کتاب په مخ د ځمکه نن په اصلي شکل کې نشته ما سوا د قرآن شریف نه. کم تورات چې په حضرت موسی علیہ السلام نازل دی نن یې څوک نشي خولی چې دا هغه تورات ما سره دی، او کم انجیل چې په حضرت عیسی علیہ السلام نازل دی، یا کم زبور په حضرت داود علیہ السلام، یا په ابراہیم علیہ السلام او حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، په حضرت آدم علیہ السلام چې کومې صحیفې نازلې دي هغه موږ ته څوک نشي خولی چې دا هغه دي چې د موږ په دې ښکلي پیغمبر نازلې دي. او که موږ نه څوک تپوس وکړي چې هغه قرآن شریف چې حضور پاک مبارک ته حضرت جبریل علیہ السلام په یو عجیبه انداز راوړی دی، تاسو سره محفوظ شته که نشته؟ نو زما وروڼو موږ یې ورته خولی شو که نه شو خولی؟ بېشکه یې ورته خولی شو. په جوماتونو کې د مسلمانانو په کورونو کې، د سړو په سینو کې، د زنانو په سینو کې، حتی د ماشومانو وړو وړو جنکو په سینو کې هغه قرآن شریف په غاصي شکل کې محفوظ دی. ټول وایي الحمدلله. یو بادشاہ تیر شوی دی مامون الرشید، هغه به یو مجلس مقرره لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو دا مجلس جوړ دی، یو علمی مجلس به علماو به پکې تقریرونه کول، شاعرانو به پکې خپله شعر و شاعري کوله، نعتخوانانو به پکې نعتونه وي، او قاریانو حضراتو به پکې د حسن قرات مقابلې کولې. کال کې به یو مجلس جوړو په خپل شاهي چې د هغه کم دربار و په هغه شاهي دربار کې ډوډۍ به ده ورکوله، د خوردنوش او د ناستې انتظام به په شاهي محل کې، او چې څومره د هغه زمانې لوی لوی علما به مجتهدین او مفسرین او محدثین او فقها دا برونو په هغه مجلس کې ناست. لوی علمی مجلس به او هر چاته به یو موضوع ورکړی او په موضوع به بحث کېده او ډېر په زرګونو خلک به ناستو. یو ځل دغه علمی مجلس رونو جوړ دی، دغه علما ناست دي، نعتخوانان شاعران ناست دي، قرا، او یو سړی د باره راغی، یو میلمه دې مجلس کې کېناسته، او د هغه مجلس چې کوم د سټیج ناظم و هغه له یو خط ورولید، هغې کې یې ورته لیکلي چې یاره زه یو میلمه راغلی او ستاسو په دې مجلس کې یو تقریر کول غواړم که ماله مقرر کړي. دا سټیج چې کوم ناظم او سیکرټري هغه د مامون الرشید سره مشوره وکړه، یاره یو میلمه راغلی دی او تقریر کول غواړم. دا څنګه میلمه دی چې مونږ یې نه پېژنو؟ راویې غواړم. راویې غوښته میلمه د کوم ځای؟ ویره یو مسافر په لاره تلم او ستاسو دا مجلس مې ولیده چې دا یو علمي مجلس دی، نو زما په زړه کې د علم یو څو خبرې پرتې دي، نو که ستاسو اجازت وي زه به پکې هغه خبرې پیش کړم. هغه ویې ډېره ښه ده، ټول عمر د خپلو مولیانو تقریرونه ورو، نن به پکې ستا واورو. وی ته به په موضوع دې څه ده؟ په کومه موضوع به تقریر کې؟ عنوان به دې سي؟ وی زه به صاحب د قرآن شریف په علمونو تقریر کوم چې په مخ د ځمکه څومره علوم دي، د دې سرچشمه د الله دا کتاب قرآن شریف. وی دا خو ډېره ښه موضوع ده، نمبر یې وله ورکړه. دې مسافر سړي تقریر شروع کړ او زما وروڼو داسې تقریر یې وکړه
یو علم ثابتی چې دا علم انجینیری هندسه علم دی، قرآن شریف ته دې آیاتونو کې دې ته اشارت ده. دا د طب علم دی، دې آیاتونو کې الله د دې اصول مونږ ته ښودلی دی. او دا فلان کې علم دی، قرآن شریف کې دې آیاتونو کې دې ته اشارت دی. داسې یو علمي تقریر چې مامون الرشید د هغه وزیران چې څومره په مجلس کې ناست دي، او په دغه مجلس کې لوی لوی فقها لکه امام ابو یوسف غوندې شخصیات هغوی په خوله کې ګوتې ومنډلې چې خدایه دا ملا ده کمې راغی. داسې علم او داسې خشته ښکلی تقریر دا کوم ځای دا خو مونږ چې ته نه دي لیدلی، دا مولا کوم ځای ټول ورته متوجه دي تر بادشاه او د هغه د وزیرانو پورې. رونو هغه زمانه کې بادشاه او د بادشاه وزیران، د اسمبلی ممبران او د شورا ممبران دا به ټول علماو فقها به قاضیان به عالمانو، امور د سلطنت به درست او ټیک روانو. اوس زمونږ د اسمبلی ممبران، زمونږ د بادشاهانو مشاورین، زمونږ د سلطنت مشران د دین جاهلان او ګڼ کپان دي. خفه کېږې مه، د دین به څه خدمت وشي؟ پکې کله راپاسي وایي مونږ په سوات کې اسلام راولو. هلکه ته په اسلام پوهېږې؟ ته په قرآن پوهېږې؟ تا خو پرون په اسمبلی کې زمونږ د قرآن شریف پاڼې شلولې، زمونږ د اسلامي نظام کاغذونه دې د خپو لاندې غورځول. اوس اسلام در یاد شو، اسلام راولم. په شرابو چې په کوم هوټلو کې مونږ مضبوطه پابندي لګولې او پرمټ یې منسوخ کړی وې، هغه دې بحال کړې او په سوات کې اسلام راولې. اسلام د هغه چا په لاس به راځي چې څوک په اسلام پوهېږي. رونو قرآن به درته څوک ښایي چې څوک پې پوهېږي که نه؟ دین به درته څوک ښایي چې څوک پې پوهېږي؟ کوټه به درته څوک جوړوي چې څوک پې پوهېږي؟ او که زه ویم چې کرنډی راکړه کوټه دله جوړولی شمه، دا به دروغ وی. په دین هغه خلک پوهېږي چې څوک د قرآن او د حدیثو عالمان دي. زه خو یو خبره کوم درته دې ضمن کې خفه کېږئ ما، زمونږ د امت او زمونږ د خلکو په دین ناشکري وکړه او په علماو یې ناشکري وکړه، الله په عذاب را مسلط. خلک وایي روجې ګرانې دي، خلک وایي غوړي ګران شو او تیل ګران شو او ډیزل ګران شو او اوړه نه میلاویږي او بوس نه میلاویږي او دا به څه کېږي؟ ما وی د خلکو په دین ناشکري وکړه، په علماو یې ناشکري وکړه. اوس د الله عذاب ورته په مختلفو شکلونو کې را روان او دا عذاب بیا عامي، دا بیا په خواره مې او په موړه مې، دا په عالمه مې او دا په ټولو خلکو باندې مې وي. خدای دې مونږ د دې ناشکرۍ نه وساتي. یو قهر و غضب د خدای، هغې له مونږ دعوت ورکړی دی. خدای پاک دې دغه ګناهونه مونږ ته او زمونږ د عامو مسلمانانو وروڼو ته معاف کړي. زړه کې دې الله د قرآن و سنت جذبه پیدا کړي. د سلطنت مشران، قاضیان، د اسمبلی ممبران، د شورا خلک، بادشاه ته نږدې خلک چې عالمان او په زړه کې د خدای یری، د الله رحمتونه به ورېږي. او که د بادشاهۍ خلک، د شورا او د پارلیمنت خلک د خدای نه لرې وي، بربن خلک یي، دین ته شاوي، خدای ته شاوي، د خدای قهر و غضب به نازلېږي. دا ګورې عامه قاعده واوره. نو مامون الرشید دی معتزلي و او د ده ملګري هم بعضې مضبوط معتزله و، د عقیدې په بنیاد. خو بهر کیف زمانه د علم وه، دور د علم و، د مشورې خاوندان او د اسمبلی او د پارلیمنت او د مجلس شورا خاوندان دا نو ټول عالمانو. نو امام ابو یوسف او داسې قسمه خلک په دا مجلس کې ناست دی او صیب انګوش په دندان خوله کې ګوتې منډلي چې دا مولا ده کمې راغلی. داسې خشته علمي تقریر مولانا صاحب لګیا دی په ګنټو تقریر یې وکړه او خلک ورته متوجه دی چې تقریر اخلاص که مامون الرشید ورپاسې ځان ته یې راترغاړه باندې او خوا کې کرسۍ باندې ځان سره کېنو، ډېر لوی عزت یې ورکړ. او چې پروګرام خلاص شو مامون الرشید ورته وایي حضرت ستا څه نوم دی؟ وایي زه خو نوم نه ښیم. د کوم کلي هم نه ښیم. څوک یې؟ وایي ما سره دې څه غرض دی؟ وایي دا دومره ښکلې مزېدار تقریر چې دې وکړه، وایي دا خو مې دا څو خبرې زده وې دا مې ذکر کړې او نور زه یو مسافر رخصت راکوه چې ځم. وایي نه رخصت نه درکړو، ستا غوندې لوی عالم زمانه بار نشي پاتې کېدی، تا به ځان سره وزیر لګوم اوس
قاضی القضات به دې لګوم، ښکلی علم الله درکړی او زما خوا کې به ناست دی اس بنګله او بلډینګ، هغه زمانه کې چې کوم شی دی دا به درته درکوم، ما سره نږدې به ناست ځان نه به دې نه جدا کړم. خلک هم ورته وایي چې نوکرو پسې نن سبا څوم درخواستونه غله ګرځوي. د بادشاه تقرب حاصلول او بادشاه ته نزدېکت په اسانه خو نه کېږي، او تا ته مفتو کې بادشاه منت کوي، ځان ته نږدې دی جوړی، او ته بیا م انکار کې چې تنګ یې که ورته وی حضرت زما ستاسو نه کېږي. ولې؟ وی ګوره ته مسلمان یې، ستا دا قاضیان مسلمانان دي، ستا دا وزیران مسلمانان دي، زه خو مسلمان نه یم. ته څه شی وی؟ زه خو یهودي یم. وی دا د قرآن شریف متعلق چې د کوم تقریر وکړه، وی دا خو مې زړه کې یو حق خبره پرته وه او مخکې مې کړه، یو رښتیا مې ووی، نور زما ستا نه کېږي. مامون الرشید ورته وی داسې وکړه وړه، ستا غوندې سړی د اسلام نه بار پاتې کېدل ګران کار دی، ښه خبره نه ده، ځکه د قرآن متعلق دومره علم در سره پروت، نو ته مسلمان شه دعوت در کوم، او چې ته کوم منصب غواړې تا ته حاضر. وی زما لکه یو سودا ده، یو شک دی. وی هغه ووایه ما سره دا دومره قاضیان او فقها او مجتهدین ناست دي، دا به درته وباسي. وی صاحب د هغې تعلق زما له سره هماله بل څوک نه شي استی، که هغه شک مې ووت مسلمان به شم، او که هغه شک مې ونه وت همدغسې یهودي ښیم. مجلس نه لا زما ورونو څه موده پس بیا هم هغسې مجلس جوړ دی څنګه چې مخکې څو کاله پس بیا یو سړی راغی، اجازت یې وغوښت تقریر کول غواړم. مامون الرشید ولې اجازت ورکړي، راغی چې کېناست، تپوس ترې هغه سټیج ناظم کوي وروره تقریر کوي، وی موضوع به دې سي، وی د قرآن شریف په حفاظت تقریر کوم په دې آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې قرآن د الله یو عظیم نصیحت دی، الله نازل کړی دی، او الله فرمای په ډېر تاکید دا طالبان پې پوهېږي چې د دې حفاظت به مونږ کوو. نو په دې موضوع تقریر کوو، ډېره ښه بیا تقریر شروع کړو ډېر مزیدار علمي دلایلو سره. تقریر چې دی منځ ته ورسو، نو مامون الرشید د هغه سټیج د ناظم نه تپوس وکړه، هلکه وایي دا هغه بل کالنی سړی نه معلومېږي چې د قرآن شریف په علمونو یې تقریر کړی وی چې زه یهودي. وی حضرت همغه دی، اواز یې همغسې دی، لهجه یې همغسې ده. وی اخو یهودي وی چې زه یهودي یم، او ده خو اوس چې تقریر شروع کړه نو دا مسنونه خطبه وی، الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره، دې کې خو تشهد دی، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دې خو معلومیږي چې مسلمان، ځکه د الله تعالی د وحدانیت شهادت او د رسول الله مبارک د رسالت او د عبدیت شهادت، نو دې نه خو معلومیږي چې سړی مسلمان دی، او ده خو وی زه یهودي. بیا تقریر مزیدار خشته وکړه چې تقریر اخلاص که مامون الرشید خوا کې کېنه، د مجلس په اختتام کې دې تپوس کوي، وی ملګري تا هغه ابوالکالنی سړی خو نه چې دلته د قرآن شریف په علومو تقریر کړی؟ وی حضرت همغه یم. وی هغه وخت خو تا وی چې زه یهودي یم؟ وی بېشک هغه وخت کې یهودي یم، اوس ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی، مسلمان یم. وی ګوره مونږ دله منصب درکو، دولت درکو، بنګله درکوله، منت هم درته کو، او هغه وخت مسلمان نشوې، او اوس مسلمان شو، دا ولې؟ او که دا سودا مې ونه وتله نه مسلمانېږم، هغه سودا مې ووته مسلمان شو. وی هغه څه سودا وه؟ وی په دې موضوع چې دا نن ما تقریر وکړه دې آیات کې مې شک چې الله فرمایي قرآن مونږ نازل کړی دی او مونږ به حفاظت کوو. زړه کې مې دا سودا وه چې دا نور کتابونه خو م الله نازل کړي دي، اول محفوظ نه دی، قرآن محفوظ دی. دا ګورې مضبوط شک دی، ټول په دا دنیا کې پراته دي، ټول پیغمبرانو ته نازل دي، ټول د جبریل علیه السلام په واسطه راغلي دي، ټول د پیغمبرانو شاګردانو بیا ځان سره محفوظ کړي دي. داسې خو نه ده که نه چې قرآن شریف د شپې فرشتې اسمان ته وړي او ساري راکوزوي، داسې ده نه. داسې هم نه ده چې استاد ملا صاحب ورته جرنده والي چې څوک ورته ګورې ګوتې ونه رسوي، نو دا څنګه محفوظ دی؟ هم په المارو کې پراته دي، قرآن هم په الماره کې پروت، هم په پیغمبر نازل، قرآن هم په پیغمبر نازل، هم جبریل علیه السلام راوړي، دا هم جبریل علیه السلام راوړي، د هغې مدرسو کې درسونه کېږي، د دې مدرسو کې درسونه کېږي.
نو قرآن شریف محفوظ دی او دغه کتابونه محفوظ نه دي چې دا ولې دا مېړه ناغشته وی دا سودا مې ووته وی پسو وته وی صاحب زه خوشنوي صاحب زما پشان خشته خط ته بل چا نشته ښکلې خطات او خوشنویس مزېدا دا یو فن الله را کړی وی ده چې تېر ځل ستا د مجلس نه لاړم نو ما خپل کتاب تورات ولیکه خشته مزېدار ښکلې د سرو زرو په اوبو باندې منقش محلا بالذهب او په دې غاړو باندې مې له سرو زرو ګلونه جوړ کړل نقش و نگار مې وکړ څومره چې خواري مانه کېدی شوه په تزیین د تورات کې نو هغسې مې وکړه خو ګورې پورا پریشن مې وله وکړه تورات له بعضې ایاتونه مې مخکې کړل بعضې مې وروستو کړل څه مې ته وویستل د ځانه مې پکې ولیکل ګډوډ مې وی زمونږ چې کومه لوی عبادت خانه و مدرسه هغې ته مې یوړه چې دا تورات خرڅوم که څو کس وی د هغې چې کوم لوی عالم و هغې وی راوړه وګورو ور مې هغه وکت وی دا خو ډېر خشته دي لیکلی بل وکت د ټولو خوښ وی ما چې ښې وګوره ګورې وی ښې وکت یو د یو نه بل د بل نه منځ غاړې ټولې وکتې په څو خرڅی وی ما چې وی چې مو مانګي قیمت چې ما څومره پیسې غوښتې په هغې خرڅ کړو وی پیسې مې جیب کې واچولې او بار راووتم وی ما وی چې یاره پته لګي چې زمونږ دا تورات په خپل اصلي شکل کې نشته که زمونږ دا تورات په اصلي شکل کې وی نو چې دا ما کم نقلي 2 نمبر ولیکم نو په کار دا و چې په دې پوه شوی وی که لکه مثلا اصلي شی اصلي کپړه جامه ما سره پرته ده او څوک د هغې نقل راوړي او زه هغه اصل سره وګورم نو اصل او نقل چې یو بل سره مخامخ کې پته لګي که نه لګي نو که اصلي تورات دوی سره وي نو دا ما خو له ټول ګډوډ څه ایاتونه مې ته وویستل څه مخکې څه وروستو او د څه مې پکې ځانه لیکلو په دې پیړو پوه نه شو معلومیږي دا چې زمونږ یهودیانو سره خپل اصلي شکل کې تورات نشته وی بیا مې انجیل ولیکي انجیل ام مې ښه خشته د سرو زرو په اوبو لیکه او په دې غاړو مې ورته د سرو زرو نقش و نګار او ام مې ګډوډ کړه بعضې ایاتونه مې ته وویستل ځانه مې پکې ولیکل څه مې مخکې کړل څه مې وروستو کړو خو چې څونه مانه پکې تغییر و تبدیل او تحریف کې دې شا مې پکې وکړه او د عیسایانو چې کومه لویه ګرجه و هغې ته مې یوړه مشر پادري ناست و چې دا انجیل مې لیکلی دی خرڅو مې که څو کس وی هغه وی راوړه وګورو هغه وکت بل وکت بل عیسایي بل وکت بل پادري په څو خرڅی وی چې ما څومره پیسې غوښتې په هغې خرڅ شو وی بار ته ووتم وی ما وی چې دې عیسایانو سره خپل کتاب په اصلي شکل کې نشته که وی ورسره خو زما د نقلي خو به ورسره معلوم کړی چې دا غلط دی او وروڼو ګورې همداسې ده نن سبا امریکایان د مسلمان په مقابله کې څومره ټوپونه وایي د مقابلې یو رکوټې غوندې اعلان ورته قرآن شریف کړی دی فأتو بصورة من مثله یو رکوټې صورت د دې مثل جوړ کړی دومره غټه مقابله ولې کوي دا دومره اربونه ډالر ولې لګوي د مسلمان ختمولو دپاره دا پوټینۍ مقابله ولې نشي کولی او دې ښی نن د دنیا عیسایان هغه انجیل چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل دی هغه د نن په دنیا کې مونږ ته وښیي مونږ به ومنو چې یاره ټیک ده یو ایډیشن د انجیل او ورپسې د بل کال ایډیشن دا ورته زه خولی شم ما سره پراته دي زه ورته نښه کولی شم یو کې یو څه لیکلي دی او په بل کې بل څه لیکلي دی یو زمانه کې رونو د عیسی علیه السلام شاګردانو انجیلونه ولیکل هر شاګرد یې ولیکه وي دا ما د هغه نه لیکلی دی چا به وي دا مې ته په خوب کې لیکلی دی چا به وي دا ما په ویښه په پلانکي غار کې ناست وم او عیسی علیه السلام راغی او ما ته امله وي ما ته ولیکي هر انجیل د بل نه جدا یو کې یو سو بلکې بل سو بلکې بل سو په سوونو زرګونو انجیلونه ولیکلی شو اخره کې رومیه اټلي کې د دوی مرکز دی ښه اوس هم اټلي کې د دوی دا مشر پوپ چې دی نو دا هملته ناست دی مذهبي مرکز لکه زمونږ مکه مکرمه د دوی روم دی رومیه ورته وایي جناب علی هلته ټول راجمع شو اجلاس یې وکړ یاره مونږ نه خو هغه اصلي کتاب پته نه لګي چې عیسی علیه السلام باندې نازل واقع شو دا خو هر چا لیکلی دی هر شاګرد او د هر یو مضمون د بل نه جدا دی فیصله یې په دې وکړه چې دا ټول به راغونډ کړو یو میز به جوړ
یو لوی حال به جوړ کړو لکه ستاسو چې دا حال جوړ دی او دا ټول انجیلونه وپې کېدو او دا بړقو نو چې کم پې پاتې شو هغه به اصلي و چې کم ته وغورځېدل هغه غلط لوی حال او په هغې کې لوی میز ولګم او چې څومره انجیلونو ټول یې راغونډ کړل په هغې یې کېښودل او پادریان ته ګیر چاپېره کېناستل او لاول یې خدای پاک ته عیسی علیه السلام ته چغې ووالې ځکه دوی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی العیاذ بالله مونږ نه ستا هغه اصلي کتاب رک شوی دی په دې کې یو دی مونږ به دا میز لقو نو الله او عیسی علیه السلام ته به چغې والې هغه اصلي پرې راته پرېږده چې باقي وغورځېږي هغه اصلي پاتې شي میز به یې لقو او یو یو کتاب به ترې پرېوته او چغې به الله ته او عیسی علیه السلام ته والې نو چې میز لقی خو خامخا ته شي غورځېږي اخره کې څلور پاتې شو هغه څلور هم یو د میز یو ګوټ له لاړه او بل ګوټ له بل نه نو د مشر پادري میز د ډب ورکوي باس مړه کړه انور پادریان ورته وایي صاحب څلور پاتې لږ لقو چې درې ته پرېوځي او یو پاتې شي هغه به اصلي کتاب وي دا مشر خو بیا هم څه ناڅه عقل لري وی پام کوئ ګورې پړق ورنه کې کړق هم ورکه څلور واړه غورځېږي بې کتابه به پاتې شي زه اکثر طالبانو ته ویم چې د کوم کتاب انتخاب په قراندازۍ وشي نو هغې کې د اصل او د نقل پته لګي نه لګي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي په یو موقع لا تصدقوه ولا تکذبوه مې تصدیق کوئ او مې تکذیب کوئ تصدیق مه کوئ دې کې ډېر لوی تحریف شوی دی تکذیب هم مه کوئ ممکن د بعضې څیزونه پکې رښتونې وي وی بیا مې قرآن شریف ولیکلو دې نه پس دا سړی وی مامون الرشید هم ډېر خشته مزېدار ولیکه د سرو زرو په اوبو په دې غاړه موله نقش و نګار او د هغې مې پوره اپریشن وکړو یو صورت مخکې بل وروسته بعضې صورتونه مې ته وویستل ځانه مې پکې ولیکه او بعضې آیاتونه مې د یو صورت یو کې بل کې د مسلمانانو چې کومه لویه مدرسه وه هغې ته مې یوړه چې دا قرآن شریف خرڅوم که څوک یې قاری صاحب و حافظ صاحب مولانا ولی اللہ صاحب مثلا یا بل حافظ قاری هغه زمانه کې راوړه په څو خرڅه صاحب ته خو لاول وګوره چې قرآن شریف یې کوله او که ویې کړ هلکه دې کې خو دنه غلطي شوې ده څه غلطي ده دا سوره یاسین خو تا په درېیمه سپاره کې لیکلی پته لګي که نه لګي جواب راکړې پته لګي که نه لګي چې بل ځای راواړو ته لکه کم بخته دا دې څه کړي دا صورت دوحا خو دې په پنځمه سپاره کې لیکلی هغه معلوم چې بل ځای راواړو بل قاري ته اواز کې دلته راشه ظالمه دا صورت رحمان کې خو د صورت بقره ایتونه لیکلي او صورت بقره کې د صورت رحمان او دا څه دې پکې ځانه لیکل کړي الفیل ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل دا خو دې پکې ځانه څه قصې پیسې لیکلي طالبانو ته ویل سړی راټینګ کړو چې دا نور نه ځي نو خدای دې د طالبانو د والو نه ساته د امریکا ولې غوسه ده یو والی خوړلی دی یو وال تر ننه پورې غوسه نه سړېږي زمونږ په مدرسه کې طالبان په جګړه شو یو دکاندار راغی ما ته ویل طالبانو خلاصې مې کوي وینې خو یې په ما وبایولې مې خدای ته دوی د والو نه ساته که دوی والي نو په قبر کې د نکیر منکر والو ته حاجت نه اشداء علی الکفار رحماء بینهم خدای دې خپل منځ کې رحم پیدا کړي او د کافر په مقابله کې د الله د مسلمان طالب نه نوم مسلمان په زړه کې شدت پیدا کړي نن مونږ کافرو سره احبا یو دوستان یو او خپل منځ کې شدت یو خبره لوړه شوې خپل منځ کې یو بل سره بغض حسد دا کافر دی او دا مشرک دی او دا فلان کې دی او دا فلان کې دی او کافر سره ورورولي ده ولې هغې ته هم ضرورت دی هغې نه بغیر نه پوره کېږو هغې ته هم ځان محتاجه کړی دی امریکې ته محتاجه بل ته محتاجه بل ته محتاجه یو هلکه مونږ ایټمي قوت یو مونږ سره د میزایل ټیکنالوجي ده او مونږ سره ایټم دی دا ګراني ولې ده هلته ایټم بم جوړو په هغې ډېره لویه خرچه کوي هلته میزایل جوړو په هغې ډېره لویه نو په د ایټم بم او میزایل څه کوي سړي مور مړه وه که نه هلکه وایي تیاره ده ډیوه وایي دا مې ښې بدله ساتلې تا به بیا مور پیدا کېږي هغه به مري ډیوه به بلی ښې بدله ساتلې
امریکا راله په دا خوا کې ورته پرېوته راله که رانله دا مخکې زمونږ د مشرانو پیشنګویي و چې داسې به کېږي بل ورځ به په دا قبایلي علاقو کې را دننه شي بل ورځ به ستا په دا صوبې سرحد کې را دننه شي دا د هغې یو سکیم یو پالسي ده ته به کیسه په دا خپله وسله اټم بم باندې زه څه کوم کومه تماچه چې تا د بالغ سر ته یې ښودې نه او ته حفاظت کې په هغې به څه کې تماچه به ستا حفاظت کوي که ته به حفاظت کوي وسله خو به ستا حفاظت کوي داسې ده که نه او چې غل راشي او تا هغه تماچه بالغ کې منډې چې رانه یو نسي الله اکبر خدای دې بیا ستا د هغه تماچې وکړي زمونږ په علاقه کې د شپې یو مخرور روان و چې د ګاڼۍ ته ننوتو ګاڼۍ نه یې ګوړه راغشتې وه په پوک د پاسه یې ښودې پولیس والا پرې رالل چې پولیس والا رالل او دې سړي پولیس والا ولیدل نو تماچه یې راواغېست چې د هغه پوک لاندې یې کړه پولیس والا خو پې پوه شي چې رالل وي دا څه دي وي دا ګوړه ده وی دې ګوړې لاندې څه دي وی پوک دې که وی دا پوک ته لر که چې لرې کړه تماچه وه وی دا څه شی دی ورته یې وی لیسنس یې شته هغه مخرور ورته وی او وی راکړه که نه وی لیسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه وي که ما دله سره نه وي نو وی لیسنس یې په دا خوله کې پروت دی السیف بالصاعد للصاعد بالسیف دا ماشومان وی نو زه به په هغه میزایل او ټمبم سوکم چې دشمن راځي او ما نه وړي او زه یم نه ګورې محفوظ ہاتھوں میں ہے ما نه څوک د دې څه مطلب دی چې محفوظ ہاتھوں میں ہے چې څوک یې رانه وړی نه شي لکه زه به د دې حفاظت کوم دا به زما حفاظت نه کوي محفوظ دا خو د شرم خبره ده چې زمونږ ایټم چې دی محفوظ ہاتھوں میں ہے یعنې موږ نه څوک وړی نه شي که څوک رالل د پاسه به پې سملو ځان به پې وجنو خدا به رانه هلکه تاله به داسې پیدا در کوي ډېر لوی افسوس په الله مو ایمان شته خو یقین مضبوط والا ایمان نه 313 والا چې و د هغې په الله ایمان بدریین د هغې مقابله کې مضبوط طاقت د هغې مقابله کې مضبوطه وسله وه او الله قرآن شریف انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین شرط دی ورته نو طالبان چې دي طالبان د الله تعالی د طالب نوم پکې زه نه اخلم زه عام مسلمانان یادوم دا دین طالب پورې نه تړو دا دین عام مسلمان پورې تړو طالب مه ممتاز کوه طالب عام مسلمان په زړه کې د الله تعالی د اغیارو د امریکې سره نفرت پیدا دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي زما رونو هغه مولانا صاحب چې طالبان سړی ونیسي سړی خو پوه شو که دي اوس وعلمه نو بس بیا خو خدای دې پکې خیر کړي وایي صاحب ماله ګوتې مه راوړئ هسې تاسو نه تپوس کوم هم مسلمانان یې تاسو ته که صورت فاتحه څوک الله وړی وایي غلطه ووایي عام مسلمانانو ته یاد زه راته مثلا داسې یم چې اهدنا الصراط المستقیم الحمد لله رب العالمین مالک یوم الدین د ترتیب په لحاظ مې ټیک ووایي که غلطه مې وایي وروستو عوامو نه تپوس کوم غلطه مې وي ترتیب په لحاظ کې ټیک مې ووایي غلطه مې وي ولې مې غلطه وي ته پې څه پوه شوې اصل د سره شته اصل فاتحه د یاده ده زما په هغه غلطه پوه شوې نو طالبانو سره علماو سره اصل قرآن شریف پروت و سینو کې پروت و یادو نو چې دې سړي ورته هغه کم غلط ور مخکې کا پې فوراً پوه شو چې سوره یاسین خو دې سپاره کې نه دی سورت دوحا خو په دې سپاره کې نه ده دا آیاتونه سورت رحمان دي سوره یاسین خو نه دي اپې پوه شو او چې دله ګوتې وه بس ما وی دا قصدن کړي ما معلوموله دا خبره چې مسلمان سره اصل قرآن شته محفوظ که نشته ور سره پته ولګېدله چې اصل قرآن شریف د مسلمانانو سره محفوظ پروت ټول وایي الحمدلله او تر د نبی علیه السلام دور نه تر اوسه پورې نه پکې چا تغییر راوست نه تبدیل نه تحریف او نه ممکن ده چې څوک به راولي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه په دور کې یو آریا راغی وغه اعتراض وکړ وی تاسو وایئ چې او د یهودیانو په مشوره باندې تاسو وایئ چې قرآن شریف محفوظ دلیل څه دی دا آیت دی که نه قرآن شریف نه دلیل وایه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هغه یهودي پاسید وی دی آیات نه خو موږ دا معلومو چې تورات محفوظ دی عیسائی پاسید وی دی نه خو زه دا معلوموم چې انجیل هم محفوظ دی ته دې څنګه معلومه چې قرآن محفوظ دی لوی مجلس جوړ شو
مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله قاسم العلوم والخیرات متکلم هذه الامه مجلس کې ناست دی وایي څه دلیل دی تا سره وایي دی کې خو د قرآن ذکر نشته انا نحن نزلنا القرآن خو نه دی انا نحن نزلنا الفرقان خو نه دی دی کې خو ذکر دی ذکر نصیحت ته وایي اوس قرآن هم نصیحت دی تورات هم نصیحت دی انجیل هم نصیحت دی هر یو ذکر دی دې خو موږ خپل کتابونه معلومو چې دا محفوظ دي دا زموږ د اکابر ډېر د علم نه علاوه د عقل په بنیاد هم ډېر پوه خلک تېر شوي دي هغه وی چې ودرېږه اوس به درته معلومات وکړم یو ماشوم ته اواز کړي ماشوم طالب د کوټې کوچنۍ چڼې چې ورته د صرف بهایي او د میزان الصرف طالب وی دې خوا راشي کښېنه بچې دلته او دا آریه او دا یهودي سایان هم ناست پنډتان لوی مجلس جوړ دی وی بچې نزلنا څه صیغه ده د هغه ماشوم نه تپوس وی دا خو د باب تفعیل سره خاصیت یې څه ده دې څه معنا ده وی دا معنا دا ده چې انا نحن نزلنا الذکر دا ذکر مونږ لږ لږ نازل کړی انزلنا نه دی انزلنا ذکر نه دی نزلنا ذکر لږ لږ د موقع په مناسبت پوټې پوټې مونږ نازل کړی دی اوس دا لږ لږ نازلېدل د کوم کتاب صفت دی د قرآن انجیل خود یو ځل دفعتن نازل شوی تورات زبور دارنګې نورې صحیفې قرآن نزلنا نه معلومیږي دا چې د ذکر نه قرآن مراد هغه الف لام د عهد وغیره که اخلي خو هغه وایي چې د زمانه معهود ته مراد نه نزلنا نه معلومیږي دا هغه ماشوم په جواب باندې چې ډېر رکوټ علمي جواب دی په هغې هغه مناظره مولانا قاسم نانوتي رحمه الله وکتله ها اوس قرآن شریف محفوظ دی په کوم د تورات اوس هغه عقلي اعتراض چې دا ټول په المارو کې پراته دي او دا ټول په انبیاو نازل دي او دا ټول کتابونه لیکل شوي دي او ټول تلفظ پې کېږي نو دا قرآن شریف څنګه محفوظ دی رونو کومه مینه محبت چې د اهل القرآن الله قرآن سره پیدا کړې ده دا د اهل التورات او اهل الانجیل او اهل الزبور د خپل کتاب سره نشته داسې ده که نه ده که نه وښایه په مخ د ځمکه د قرآن مدرسې مو ګورئ او د هغې مدرسې مو ګورئ په مخ د ځمکه د قرآن شریف څونه مدرسې دا مدرسې برکت ته دی چې قرآن شریف پې محفوظ دا طالبان مولیان حافظان دا پستر ګوړانده دا برکت د دې چې قرآن شریف محفوظ دی الله په زړونو کې مینه اچولې ده په مخ د ځمکه د تورات حافظ نشته په مخ د ځمکه د انجیل حافظ نشته په مخ د ځمکه د یو ورکوټې صحیفې حافظ نشته او په مخ د ځمکه د قرآن شریف حافظان د کروڑونو په تعداد کې دي 83 لکه خو هغه زمانه کې لیکویل شوي چې دغه رابطه عالم اسلامي د نن نه تقریبا چې 14 کاله مخکې کومه خپله دغه پیش کړې وه تجزیه پیش کړې وه کروڑونه زیات د قرآن شریف حافظان کروڑونه زیات او ماشومان لکان ماشومان جنکه پټینې جنکه ماشومان جنکه اکثر مونږ خلک بوزي ویته ته امتحان واخله داسې وړې بچی د 6 کالو د 7 کالو د 8 د 9 کالو ماشومان جنکه هغې نه مونږ قسم دی د هلکانو نه ورته خشته قرآن یادي د الله مینه پیدا کړې د محبت الله پیدا کړې پیسو ته نه ګوري زمونږ د مدرسې د استاد به څه تنخی 1000 روپۍ 1.5 روپۍ 800 او 2000 3000 روپۍ د چپړاسي تنخوا ته ډبل ده اته زیاتره هغه چپړاسي وي د ما خو په 6,000 کې تنخوا ګزاره نه کېږي هلته کې هړتال کوم او بوک هړتال کوم او زه دا احتجاج کوم زمونږ د مدرسې استاد وایي زما په دا 300 کې هم ګزاره کېږي پیسه به خپل کار کوي خو چې دین سره زما لګو الله د قرآن خدمت معنا والی الله د دین خدمت معنا والی الله د قرآن سره د اهل القرآن مینه پیدا کړه دا یو اهل الكتاب څومره چې دی نه اهل الکتب مخکې تېر شوي دي دومره محبت دومره مدرسې او د خپل کتاب دومره خدمت نه چا کړی دی نه به وکړي لکه څومره چې اهل القرآن د قرآن حکیم کوي د دغه مدرسو په برکت محفوظ دی د دغه طالبانو په برکت محفوظ دی د دغه شلېدلو جامو والا په برکت محفوظ دی دغه ستا ډوډۍ چې خوري د بل ډوډۍ چې خوري لنګر ورته وی وظیفه ورته وی د دې په وجه باندې محفوظ دی او په دغه قسم پرسۍ کې او په بېکسۍ کې الله تعالی د قرآن حکیم سره د دوی محبت او مینه پیدا کړې دا به برکت قرآن حکیم محفوظ پروت دی بل خاصیت خرون څومره کتابونه چې اسماني تېر شوي دي هر یو د خپل دور دپاره د هدایت رڼا وه
او قرآن شریف د ټولو اقوامو تر قیامت پورې د ټول انسانیت لپاره د هدایت یو رڼا ده. ټول وایي الحمدلله.